بشیر راغللو غاګې وکړلو د مدینې خلکه مدینه دې ناسته د اوسېدلې لایې که نه دی قتل الحسین حسین شهید شولو وښې جړې دي او مدینې خلکه ځینې پسې د پیغمبر شهر بنایوی مگر پیغمبر پسې باندې احسان نه لري آیا نه دی پکار چې د پیغمبر المسیح مصیبت کې مصاب کې ژړا وکوئ والجسم منه بكربلا مضرج والراس منه على السنان يدار مدني خلقه حسين شهيد والوبا تميز لمن كربلا كرميت بغسل بكفن بريغلا مدني خلقه د حسین تنی کربلا ګرمې ته پرېښلله پر غللې بدن جدا کړه نږدې باندې اسکه کړله کلي په کلي ښار په ښارو باندې وګرځوله هغه د بشیر غاښ چې کله د مدینې ښځو ناروغېږو تبې راغلل ټول خلک پرخمنډي دنه سرتوی کورونه راووتل شرونه د ویي جوړوانې کوکې د کېږي بلکل مغه ورځ لکه سبا د 28 ورځ وه د پیغمبر شهادت ورځ وه چې ځان سره مصیبت ژړا فریادونه شروع شول اما دا اواز لاړلو د اهل بیتو کور ته بني هاشمو محلې ته هغه واقعا کوم کور ته د خپله مسافرو منتظر وي خدایا د چا مسافر سفر کې مر نه کړي خپل خپلوان میاندې خویندې منتظر وي انتظامات کوي نه هم خبر زه اوس عرض ورته وکړم آیا هغه بیبیانې هغه بیمار محمد حنفیه په مدینې کې پاتې دي آیا د حسین قافلې راتللې استقبال دپاره یې کورونه جوړ کړي دي یا نه آیا انتظامات یې کړی دی یا نه لیکن کله څه غږ وشولو جړوانې شروع شولې محمد حنفیه بیمار دی غلامانو ته یې وویله چې لاړ شي ول زده کړئ د ژړا ویلې کېږي غلامان راووتل حقیقت باندې زده کړو لږ ورځ سره نه ووتل اما حالت یې تغییر کړی دی دته نه ورته وویله چې د حسین لوټلي قافله راغلله بلکې ورته وویله چې د حسین کاروان راغللو قافله یې راغلله نو هغه دا خیال چې شاید مولا حسین به ورکوي عباس به ورکوي اکبر به ورکوي اما د ووتلو دې نیت باندې چې زه استقبال وکړم سپور شولو آس باندې خو لیکن کله چې کوڅې ته راووتلو کله یې چې تورې جنډې ولیدې تور نښانونه یې خلکو لاس کې ولیدل پوه شولو کوکه یې وکړله اوس نه ځمکې ته راولوېدو غلامانو رامنډې کړل امام سجاد په خدمت کې یا ابن رسول الله بیړه وکړه داسې نه وي چې تره محمد حنفیه د وفات وکړي امام راغللو د محمد حنفیه سر باندې کېښللو زاړي د مخ نه دې اوښې بهیږي څه کله د مولا اوښې د محمد حنفیه مخ باندې ولوېدلې محمد حنفیه هوش کې راغللو سترګې وغړولې چې امام سجاد پس کې سر یخې دی ته یې ورته ویله یا ابن اخي أين ثمرة فؤادي أين قرة عيني أين أخي حسين وریاره مورور حسین ته شو د ما د سترګو تور ته شو د ما زړه مې واته شوه امام څه ورته وویله زما ګرانه سره یا امتا زما شیرینه سره فقط قتلوا رجالنا ظالمانو کربلا کې د منرینه شهیدان کړه واسرو نساءنا چې مو بیبیانې بند کې وګرځولې